حمدا لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا تمام کائنات الله په خپل قدرت باندې دنیش نو وجود تر راوستلی امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی چې د آدم دا ټوله تیاره ده عربی کې ورته آدم وایي زموږ پښتو کې ورته نشواري وایي دا وجود د کائنات او مخلوقات ته پیدا شوی ملاو شوی دی نو دا ټوله رڼا ده یو شی چې وجود ته راشي نو دا ښکاري چې آدم کې نو دا تیارې کې دی څوک یې نه په تمام مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات چې دی نو دا د انسان د انسان اصل قرآن کریم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حدیثو مختلف عنوانات سره دا ذکر کړل خاورات یارو الله په دغه خاور کې خپل قدرت وشلاو د الله د قدرت نمونه د الله د توحید او د یووالي نمونه قرآن وایي ثم انتم بشر تنتشرون دا بشر نه بس په اعتبار د عربیت څخه د دین عبارت دی چې یو شیخ کاری الله دې خپل بنده ته وي ما ته ښکاره کړی ما ته وجود ته راوستلی وګوره د ځمکې بمبماني ګرځي که نه د الله لوی احسان لوی مهرباني په تمام کائناتو باندې او بیا خصوصا په انسان باندې دا د الله د وجود چې الله مونږ ته راکړي بیا الله په خپل قدرت باندې د ځمکې زموږ او ستاسو لپاره مسکن ګرځولی قرآن مختلف آیاتونه کوي دا ستا مستقر دی دا ستا مستودع دی دې کې اوسېږه او کله الله وایي چې په تا باندې موت راشي نو بیا به د ځمکې په منځ کې ته بیا په امانت پروت یې شاه مشاکشف رحم الله فیض الباری لیکلی بخاری باندې شیخ محمود الحسن رحم الله تراجم البخاری لیکلی دی شاه ولی الله رحم الله تراجم البخاری لیکلی ټولو دا ویلي چې اول تعلق د اسمان والا او د ځمکو والا چې پیدا شوی دی نو دا په وحي سره
الصلاة والسلام توي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح دیا کہ قرآن دولس انبیاء علیہ السلام تذکرہ کری دا آغا دولس انبیاء علیہ السلام سر چا اللہ رابطہ کرتا نو دادا وحی بجری دیا اخبر مخلوق سر انسان سر چا اللہ رابطہ کرتا نو دادا وحی بجری علماء یو دا وحی جدید دا کم قرآن چی مونگو تاسو لرو دویم وحی حفیدہ دا انبیاء علیہ السلام سنت دا دنیا پہ تاریخ کی عالمگیر وحی چی اللہ ورکرد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکرد لیو وحی چی ملاو دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو ددی وحی پا ذکر سے نبی علیہ السلام تا کوپر و دا شیر پا دیارو کے کمرانا چی دی عالم کے خورا کردا کمی انقلاب چی پا دی عالم کے روصل لے دا تمام انبیاء علیہ السلام پہ تاریخ کی ردی نظیر نشتا زمان مسلمانان روڑو دا کم ازمکا چی دا من دو تاسو پینن سبا گرزو ازمون دو ساسو رسیدنو دیلے دا رکوبر و دا شرنا نبی علیہ السلام دا دا وحی پا زور پانی پا زور آگستا دا قدرتی وسائل چی سمر دی عالم کے اللہ پیدا کردی دی دا دا انسان دا پارا چی انسان دا استعمال کیا دا اللہ غلامیوں کی دا کبر و دا شیخ نے خلاص دا کبر و شیخ ظالم دے دیلگیٹر لے پاو قدرتی وسائل دا مسلمان بانی دا قبضہ کرتا دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسانو نن طول مسلمان تیرے زمگی پا مخبار دا سکونت دا زیادہ حاصل کرتے رزبک حکومت سروا دا خوشیر سروا بیاد خلفاء راشدین احسان دے دا قیام و قیامت پوری سمر کی انسانیت رازی دا طول انسانیت دعوت احسانات و دلان دے دا زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کردا دا خلفاء راشدین حاصل کردا طاقت دا وصل دا وحید دا قرآن دا وحید قرآن بزرگ سرسی انسانی کم جوڑ کرو دا با بالکل مرن بخندا ورکو دا با دشمن لغانا پکاڑے وردو دا دشمن دا طاقت دا جو پدی خلق بانی چڑاو کرے نن زمون دا دور داسی دے بعض خلق داسی راغل دی یا رجی دا عمل مو حاصل کردے دی عمل کے مونگ عمل راولو یا بقلا رکینا تازه پی جنو دا بشی حاصل کردے چاول قرآن و دا حدیث پذی رسل و پذی عمل کے عمل راوصلے مونگ تا گورا حاصل اول تا گورا یا دا قرآن دا حدیث نے علاوہ پر قانون تا گورا بائی کی امن تا گورا دا شامل زمون دا مسلمانانو زمون دا مشرانو دا اسلاف تاریخ تا گوری دنیا کی اوقات دا دنیا کی چین خلاف را وسلم دا اللہ پا کتاب را وسلم بعض خلق داسی ہوئی یاری جی دا حکومت حاصل اول دیر ضروری دی بعد کی بنور خبر دا گور دا قرآن درسون شو دا نبی علیہ السلام دا حدیث درسون شو دا ویروس ندی خبری دی
دا خبره بالکل د قرآن او د حدیث نه منحرفه خبره دا ظلم دی څومره بیا اسلام چې الله په دې عالم کې رالېږلي دا تاسو ما ته وایي چې کوم یو پیغمبر سره والا باچوي وو وژنه ورسره ټینګونه ورسره وسلې ورسره وي صرف هر پیغمبر سره د الله وحی وو ذات جماعت انشاء توحید و سنت اللہ دی شیخوں کا خیزہ دعا وقت کی دعا شاگرد چې دې علاقه کې ګوره څوک نو مونږ بدر کې چې ناسو له تقریبا 80 کسان زیات 120 کسان هغه دور کې مونږ ناسو الله دې خبر دې نو لړکی مونږ ته دا چې طالب 3 کاله به تر اځي درس وکړي البته په قران باندې پوي 3 کاله به درس مونږ حاضر کوو دا زمین د دنیا په تاریخ کې فخریتن داوی ما دې جمعات دا علاوه بل جمعات څوک دا چې صاحب له ودی کې دا سره قران درسونه دا سره قران علما دا سره قران پوه کسان دا یو جمعات ماته نشته شیخ عبدالسلام رحمه الله په درس یې 3 کلمه سره تیر کړو ویزه خلیل تلارما ویزه خلیل علما راجمو شو ماته وی چې راته مو درس وکړ ویما دوی چې داولې وی تاسو چې په کوم انداز باندې د قران درس کوو نظام ونی د مولانا حسین علی رحم الله قبر دې الله د نور کې بیا زموږ د شیخ قبر دې الله د نور کې د شیخ غلام الله خان قبر دې الله د نور کې د شاه عنایت الله شاه صاحب قبر دې الله د نور کې داود درې مرګ داود درې شاګردان مولانا حسین علی رحم الله فرند د دنیا په تاریخ کې په هر ملک د قران علماء د قران لستون کې الحمدلله د جماعت انشاء توحید نه علاوه بل علماء ویني چلو نه ورته چې قران څنګه وایي شیخ ته موږ د دې ثواب سپیږی یو ورځ اعلان کوي سبا له ان شاء الله زمونږ دغه د خدمي او شپږ سي باندې ورته پاتې وي یاره دا به سم خلاص یو ورځ بجټې به مقرره کړی یو ورځ بجټ چراله قران ختم دا سعادت هر چا ته نه ملاو وه مختصر دی زه په خبرې نور کوم بیا بس یو خود خپل تمام علماء دا طلبات الله درزار پار دا درس خاص کوما جنن کې یتیم دی د الله قران یتیم دی دا څوک نه راخلي ستا پارلمان نه راخلي ستا سیاسي قائدین نه راخلي دا سره موږ تاسو سم چې زموږ مشرانو د قران خدمت کړي په دې بلکې دا پرېوی قرباني په ور کړی دا زه ټول علماء ته دا درخواست کوم چې د الله درزا لپاره د الله را کتاب راوړي هغه مشران دا خاور د ورسېدا خو موږ تاسو خو پاتې وګڼه دا د الله کتاب راوړي دا نن دور کې د نبی رسول الله سلام د حدیث او خدمت دا یو خبر کومه د عرب چې دنه په حدیث کې دا زموږ شاګردان دي وره دا امام بخاری چې دنه دا عجمی دی امام مسلم دا امام ترمذی عجمی دی امام داود عجمی دی نن چې په خلیج کې د بیت الله په دروازو کې یو دروازه د امام بخاری باب امام بخاری دا سعادت الله دی عجم الله ور کړ دې چې عرب هم زمون په حدیثو کې شاګردان د امام بخاری اخرنه حدیث سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ بخاری کې لاول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې قرآن او حدیث د اسمان دستور سره وتړل شي لنا له یار بن علی فرس
چاہتا پوس کوئی جسو پیر آخری ویدہ سرمانی فارسی لے کر آگا نبی علیہ السلام پیشن گوئی اللہ بدغہ دور کے صادقہ کڑا امام بخاری پیدا کا امام ترمذی پیدا کا امام نسائی پیدا کا امام داود پیدا کا اور قرآن و حدیث و خدمت چرس بخلیج کی ہم باب البخاری دالی کلے شوی نظاموں دا مسلمانات دا سعادت دو نخی دی یو دا اللہ کتاب من دا نبی علیہ السلام احادیث طول علماء دا طول طلبات زمان دا اللہ در زار پر دا درخواست موضوع دینے کی قرآن و حدیث وائے اور دا اللہ دا کتاب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و خدمت انشاءاللہ پا دنیا کی بہم اللہ دا سعادت و کامیابی راکی اور دانے قیامت پورت بانی زمان دا مضبوط یقین لے چا اللہ بردی کتاب و دا حدیث و نبی علیہ السلام پروج بانی منتا سعادت و کامیابی راکی اللہ دی منو پدی خبر دا عمل کر توفیق راکی و اخذ